د پښتو ژبې مشهور سندرغاړې قمرګله د جمعې پر ورځ د کینیډا په ټورنټو ښار کې په یو روغتون کې مړه شوې ده. د سندرغاړې کورنۍ دغه خبر تایید کړی دی. د کینیډا په ټورنټو ښار کې د پیوستون په نامه د افغان ټولنې په فیسبوک پاڼه د قمرګلې د مړینې خبر ورکړل شوی دی چې د خیواد نومیالې سندرغاړې د ارواښاد استاد زاهل میرمن او د ایمل زاهل مور میرمن قمرګله د کینیډا ټورنټو ښار په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ د امله په حق رسېدلې ده. مشهور سندرغاړې قمرګله د افغان نومیالې سندرغاړې زاهل استاد میرمن وه او د تېرو څو کالونو یې په کینیډا کې ژوند کولو. د قمرګلې زوی ایمل زاهل هم سندرغاړی دی. قمرګلې په خپله یو مرکه کې ویلي وو چې هغه په هنري کورنۍ کې زیږېدلې ده او کورنۍ یې د وړوکوالي نه شوق کولو او د هغې بیا د سندرې او هنر سره مینه پیدا شوې وه. هغې ویلي چې په راډیو یې لومړۍ سندره په ما مینې سترګې دې سرې دي، نن خو دې ډېر جړلې دي نه. او دغه وخت به یې عمر خوشه 22 کاله و. په ټولنیزو رسنو د هغې د ژوند په اړوند ویلي چې هغه د افغانستان د نګرخار د شګې په ولسوالۍ کې زیږېدلې وه. په ټولنیزو رسنو د قمرګلې په مړینه د خفګان څرګندونه شوې وه. د افغانستان پخوانی وزیر او سفیر ډاکټر عمر زاهل په ټویټر د قمرګلې د مړینې په اړه ویلي چې د مرحومې خوږې ترانې به تر اوږدې د خیوادوالو د یادونو برخه وي. خبر شوم چې د خیواد خوږه ژبې سندرغاړې میرمن قمرګله د ورپېښې ناروغۍ له امله په حق رسېدلې. انا لله و انا الیه راجعون. د مرحومې خوږې ترانې به تر اوږدې د خیوادوالو د یادونو برخه وي. الله تعالی د مرحومې ته مغفرت او غمځپلې کورنۍ ته د جمیل صبر نصیب کړي. امین. خلیل وردک په ټویټر ویلي چې قمرګله ډېره خوږه سندرغاړې وه. قمرګله دې دنیا ته په هسکه غاړه لاړه ځکه خپل وطن ته خیانت ونه کړو او ډېر ښکلي هنر یې خپلو مینوالو ته پرېښودو. ډېره لویه هنري هستي مو له سا ورکړه. تسبیح الله نومیتن ویلي تر څو چې پښتو موسیقي ژوندی وي هغه به د یو ځلند ستورو څخه وي. قمرګلې د پښتو ډېرې سندرې ویلي چې پکې ځینې مشهورې سندرې زه چې په تورو سترګو تور رانجه کړم پورې مورې و ملنګه یاره کې د قدم رورو زه انتظار کوم ستا د سترګو. قمرګلې د پښتو ژبې د یادو شاعرانو کلامونه هم زمزمه کړي دي. هغې ګڼ شمېر ایوارډونه هم ګټلي وو. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400